په 8 مارچ په بری ټوله دنیا کې یو غویمۍ او لیبرل ښځې به ټولې روزي او دوی سره به عجیبه عجیبه پلیکارډ هم لاس کړي او جلسې به وي او جلوسونه به وي او وایي دا مونږ د زنانو د حقوقو ورځ دا وایي مناوو 8 مارچ. اوس ګوره اسلام کم حق ورکړی دی زنانو له، بلکې که تاسو په زمانه جاهلیت کې وګورئ نو هغې خو به ژوندی ښخوله او دا خبره ما مخکې په دې منبر کړې ده چې صرف که دونه یې کولې چې ژوندی یې ښخوله نو ځه خلک وایي مرګ خو هسې هم دی که نه. بس زه د دې ماشومې به دغه وه وایي هغې به وی چې مونږ به د دې پلار امتحان اخلو چې دی د دې لور په ژوندی ښخولو چې تخفه خو نه دی. نو وایي ټول قوم به م راووتو، هغه ماشومه جینۍ به یې ځان سره راوښکه، ګوره دونه وړه ماشومه، او ټول قوم به ولاړو، د قبیلې سردار به م ولاړو او د دې پلار ته به یې وی چې مونږ به ستا امتحان اخلو چې ته دا لور ژوندی ښخې نو ته پې چېته خفه خونې، نو ورته به یې وی په ژوندینې به په دې خپې لاس ماتې او ټولو خلکو ته به یې وی وایي د دې سړي سترګو ته ګورئ، که دې خفه شو یا سترګو کې ورته اوښکې راغې دا بیا ډېر بې غیرته سړی دی، ده سره به مونږ غم خادي مړی ژوندی نه کړو. دې د لور په ښخولو خفه ولې شو. اوس ګوره یو دا تهذیب هم تیر شوی دی. اسلام چې کوم حق زنانو له ورکړی دی نو که دا لور ده نو خپل حق دی، که دا کله د چا کور والا شو دې ته ذمهواري والا شوه بیا خپل حق دی، دا چې کله مور شي دا بیا خپل حق دی. حضور پاک علیه الصلاة والسلام فرمایي